خیر راغلی وایو. زمونږ دپاره خوشحالۍ خبره دا ده چې زه به دا خبره وکړم چې دا مسله هر چا دپاره ډېره مهمه ده، خو زه د دې اهمیت د خپلو ملګرو کې هم ګورم چې ډېر زیات چې هغه خلک چې د وزیر اعظم او د صدر پروګرام ته نه ځي هغه هم دلته د شروع نه ناست دي او نه پاسي او دلته موجود دي. طاهر خان صاحب پکې د اسلام آباد نه راغلی دی، شمس ومن صاحب دی، هلته پکې موږ سره مشتاق یوسفزۍ صاحب دی. داسې خلک دي چې په انټرنیشنل لیول باندې پاکستان دا ټولې خبرې کوي. نو سنجیدګي چې کومه ده نو قامي سطح باندې خو ډېره زیاته موجوده ده او د دې ډېر دې له هرکلی مو شکر هم د خدای ادا کوو. او زه به یو خبره کوم، بیا ما سره دوه تجویزونه زه په هغې تاسو سره خبره کوم. ګورئ جي که موږ دپاره که موږ ته څوک په پاکستان کې هر څه هم ووایي چې افغانانو پسې به نه خفه کېږي، نو خبره دا ده چې دا خبره زه په هر ځای کې کوم چې بیا دې موږ ته د اسلامیات کتاب بدل کړي، بیا دې موږ ته نصاب بدل کړي، بیا دې موږ ته دا نه وایي چې د مدینې په ریاست کې د مسلمانانو ته هرکلی ویلی شو، بیا خلکو ورسره کورونه شریک کړي. موږ منو چې افغانانو به هم موږ نه خفګان کړی او غلطې را سره کړي، خو چې کله پورې موږ دا نصاب وایو لګیا یو نو څنګه موږ دا کولی شو؟ دا هېڅوک هم نشي کولی په دې پاکستان کې، خصوصا زمونږ که پښتانه ورته تاسو وایي، خو زه د خپل معلوماتو په نتیجه کې زه تاسو ته دا ویم، تاسو څومره مشران چې ما واورېده دا یو تجویز زه ورکوم، د دې نه مخکې د دې بیکګراونډ ویم. موږ دا وایو چې دا ټوله مسله چې کومه ده نو دا د پښتنو ده، خو که تاسو د افغانستان سره د تجارت د حجم وګورئ په پاکستان کې نو دا د پنجاب د پښتنو نه ډېر زیات دی. پنجاب کې داسې خلک دي چې د هغوی تجارت دومره زیات دی چې زمونږ هغه تجارت به تاسو ته اسم ښکاره نه شي. تاسو کله د اوکاړې ته لاړ شئ، تاسو کسور او شیخ پورې او دې ځایونو ته لاړ شئ، تاسو ته پته ولګي چې هغه خلک څومره دې وخت کې خفه دي او د هغوی هم اواز نشته. نو خبره دا ده چې د دې دپاره زما خپل یو تجویز دا دی چې بجای د دې چې موږ د دې نه یو لیمیټډ جرګه تاسو دلته جوړوئ، د دې نه پکار دی چې تاسو د پاکستان هغه علاقو ته هم لاړ شئ چې څوک د پاکستان په چوکاټ کې اهمیت لري. ګوره مونږ چې دلته ناست یو که مونږ کومه خبره هم کوو نو په پاکستان کې څوک هم که زموږ خلاف بیانیه جوړوي نو زمونږ هغه رویې اختیاري چې وګوره دا څومره مړه وران خلک دي، ګوره ارام ته نه پرېږدي لګیا دی، پاکستان ارام ته نه پرېږدي. نو زما خپل خیال دا دی چې د پنجاب هغه خلک تر څو پورې تاسو ځان سره نه یو ځای کړي، د پنجاب هغه خلک به تاسو سره مریم نواز ځان سره یو ځای کوي، بیا به هغه شهباز شریف ځان سره یو ځای کوي، بیا به هغه میاں نواز شریف ځان سره یو ځای کوي، دلته به د پی ټی آی خلک به چې کوم هغه به د عمران خان خلک ځان سره. په پاکستان کې به هم یو بیانیه جوړیږي، یعنې کني په موږ او تاسو خو نه کیږي. زما خپل ذاتي دا تجربه ده، 28 کالونه په دې ځای کې صحافت کوم، دلته ناست یم، د دنیا په ډېرو ادارو کې مې کار کړی دی، خو په دې نتیجه رسېدلو چې په موږ نه کیږي. دې دپاره دا تجویز دی چې تاسو هغوی سره هم خبره وکړئ. د دې به زه تاسو ته یو مثال درکړم. په افغانستان کې دې وخت کې یو رایامه جوړه شوه او خلک راپاڅېده، د خپل حکومت خلاف راپاڅېده، نو د هغوی په جنګي رویه کې فرق راغو. خلک داسې راپاڅېده چې هغوی وایي چې یو ځل هم راته افغانستان په د اسامه بن لادن په نوم باندې تباه کوو، اوس یې راته ټي ډي پي په نوم باندې تباه کوئ. نو د اختر په ورځو کې زموږ د معلوماتو تر مخه د مولا هیبت الله چې کوم دی هلته مشر دی د طالبانو، هغه خپل خلک راوغوښته، هغوی ته یې وویل چې ګوره دا مسله ختمه کوي، که نور څه نه نو د افغانستان نه به هم ختم شي. نو د هغې خلکو ځان دپاره رایې عامه جوړه کړه. موږ هم پکار دی چې څوک زموږ خبره نه اوري، موږ ټول خلک رایې عامه جوړه کړو، موږ خلکو له لاړ شو. نو پنجاب چې نه یو ځای شوی، زما په خیال باندې دا مسله نه حل کېږي. بیا بله خبره دا ده چې افغانستان سره کله مونږ خبره کوو نو دا خبره د په ذهن کې ساتو چې هغه زموږ برابر فریق نه دی. یو خو زموږ ریاست هغې ته یو برابرۍ په بنیاد ګوري، هغه برابري زه نه یادوم، زه خپله هغه برابري یادوم کوم چې د افغانانو په سوچ کې دی. د افغانانو په سوچ کې زموږ سره چې کله د هغې سره د خبرې وخت راځي، په دې باندې زما ریسرچ ته ما بل ورځ دې باندې یو ویډیو هم کړی و چې ډېره زیاته خلکو کتلې ده چې د افغانستان د دې خلکو د منټلیټي چې دیزي ته را رسېدلې ده، نو دې باندې په جنګ باندې که عربو کې ډالرې لګېدلې دي نو په دې باندې په کربو کې ډالرې لګېدلې دي چې د افغانانو منټلیټي دي د پاکستان د خلکو په هکله باندې بدله شي او هغې کې ټولو کې زیات انویسټمنټ. زه ګواه یم، ما په کابل کې په هغه ټولو ادارو کې ما په خپله سفر کړی ګرځېدلی یم چې دا انډیا چې کوم دی نو هغې ټول خلک هلته ټرین کړي وو او هغې ته هغه خلک ذهني طور باندې موږ ته تیار کړي وو. بل د افغانستان خلکو د وړوکوالي نه د مور په اللهو کې دا اوري چې پاکستان کې زموږ ځمکه ده. نو خبره دا ده چې هغه یو رویه چې کومه ده تر څو پورې هغه نی بدله شوي، د هغې هغه مزاج زموږ په هکله نی بدل شوی، په دې باندې کار پکار دی چې یاره دا خبره مونږ هغوی سره څنګه ختمو چې ورته ووایو چې ګوره د اوس دنیا بدله ده،
نو تر څو پورې په دې باندې کار نه شوی دا نه کیږي. بله خبره دا ده چې افغانستان کې که طالبانو سره کلم خبره کوي نو په پاکستان کې دننه د پاکستان د ریاست هم دا خیال دی او په خپله زمونږ هم دا خیال دی چې په افغانستان کې په طالبانو سره چې کلم خبرې شوي دي په ولسي سطح باندې دلته نه چې جرګې تللی دي دلته نه چې کوم خلک تللی دي نو چې هغه واپس راغلي دي نو هغوی وله ویلي چې صبر وکړئ موږ لږ تپوس کوو نو بیا به تاسو سره خبره کوو. نو چې کلم خبره کوئ کلم چې چاله ځئ نو اختیارمندو خلکو سره میلاو شي هغوی داسې خلکو سره میلاو شي چې هغه پاسینو ټلیفون نه کوي چې ودرې زه ټلیفون کوم زه لږ تپوس کوم چې په دې کې تا سره دا خبره ومنم که ونه منم. اوسه پورې نه امریکې سره چې کوم مذاکرات کېده نو په هغې کې 45 پوینټو باندې مذاکرات کېده. څو کاله چې مذاکرات وشو صرف 4 پوینټو باندې مذاکرات وشو هغه کامیاب شو. 41 پوینټه وروسته پاتې شو ځکه چې هلته هم کوم سړی ناست و هغې به چې په هلته امریکې سره هم خبره کوله نو هغې به ویل چې ودرې زه لږ تپوس کوم. نو چې تپوس کولو والا سره خبرې مه کوئ چې هلته کلم ځئ. اوس هم پاکستان چې څنګه شرط یې چې وزیر داخله به را سره خبره کوي یا به د هغې د جی ډي آی مشر به را سره خبره کوي. تاسو هم چې چاله ځئ نو اول اختیارمند کس معلوم کړئ نو زما په خیال باندې دا مسله به ختمه شي. ټیک ده جي. او یو اخرنۍ خبره دا ده چې جي زه ستاسو ټولو ویل چې یاره جنګ دې ایثار شي. زما د معلوماتو تر مخه چې اوس یو نوی ماحول جوړ شوی دی چې هلته اوس جنګ ایثار دی د پاکستان او د هغوی. د هغې غټه وجه دا ده چې پاکستان ورته دا شرط ایښی خلک پکې منځ کې شوي وو چې دا جنګ دې ایثار شي. پاکستان ورته ویلي چې ټیک ده به ډز دې نه کړي ډز به نه کوو. نو اوس په دې وخت کې لږ غوندې حالات هغه نه دي چې کوم باندې مونږ ډېر زیات خفه وو پریشان وو. بل دا د سوشل میډیا چې دا کومه خبره ده جي د پاکستان د خلکو د اړخه کله هم غلط خبر نه ځي. ایون مونږ د هندوستان په باره کې هم غلطه خبره نه کوو. مونږ دومره ذمهوار یو او هلته به د طالبانو یو مشر به ناست یا به ځان ته وایي یا به په کابل کې د پولیس چیف پاتې شوی پاکستان خلاف ویډیوز کوي. نو تاسو چې چا سره هم خبره کوئ ولې زمونږ تاسو سره چې خرابې راځي هغه خلکو د وجې راغلي کوم چې یورپ ته تښتېدلي دي او هغه د پاکستان او تاسو جنګوي او یا ستاسو ناس هغه خلک دي. نو د دې باره کې تاسو خامخا دا پوینټس په دې کې شامل کړي. دا زما یو څو ګزارشات بخښنه غواړم ما لږ وخت زیات واخیستو.